مخکې زه دسترخوان جمله رکینو فردن شکریه ادا کوو، قدردانی کوو. بیا بالخصوص کوم چیرمن دی هغه څه شب و روز انتک محنت نتیجه دی څه دسترخوان نن دغه ډګر ته رسېدلی دی. بیا بالخصوص کوم ډونر حضرات دي او سرپرست اعلی هغه اخلاق حسین شریعتي څه هغه واقعا څه ډېر زیات ټایم دغه دسترخوان ته یې ویر کړی دی څه هغه نتیجه نن ثمره مو تاسو مخ ته ایښې دی. بیا مو قدرمن مشران عنایت لاس او موجوده سیکرټري صاحب او نور مشران څه دسترخوان سره هر قسم ته تعاون کوي. دوی ټولو دپاره دعا کوو چې پروردګار د دوی ټولو ته دیندوګني راچوګني ترقیانې نصیب وګرځوي. زه صرف همدا ویلی شم چې انسان کوم شي باندې باور و بروسه و ایمان محکم وي هغه کار هر صورت ناممکن وي ممکن جوړېدای شي. ایدی واضح مثال مو دسترخوان امام حسن دی څه علی حیدر څه خدای زنده ساته چوک بروسه باور نشي پکوی څه څه چوک کینیا څه سوره یو ساده مزاج انسان دی نه دوره اوسه ډیګری شته دي نه څه شته دی څه هغه خپل یو نیت خالص و څه ټایم کې اخلاق هغه کوم کوپریشن ورسره وکړلو هغه یو نظام چلو کړلو. بیا الحمدلله موږ ته نظام ته یو دومره بهترین انسان څه صلاحیت او استعداد پاته انسان علی لګیږي چې کله هغه ته یو موقع میلو شي هغه محمد مهدي شکل کې میلو شولو څه هغه دسترخوان نظام بهترین سیستمیټک روان کړلو څه هغه برکت سره خلکو اعتماد زیات شو دسترخوان باندې خلکو ته پته ولګېده چې د دسترخوان څومره قابل اعتماد او قابل باور دی چې دلته روپۍ حساب بهترین انداز کې کیږي. څه ایدي دور کې واقعا څه کوم کارونه وشول هغه مودي ته داد ورکوو ټولو ملګرو ته داد ورکوو هغه کې یو بهترین شاید دغه نظام دی سیستم دی ویلي څه هغه تاسو ته پاته دکاندارانو او بهر مارکیټ کې څه دا چلېدو دسترخوان ډېر زیات مسایلو سره روبرو هغوی کې غټه مسله باد و باران و دکاندارانو تنګوله او خاص کر د هغو خلکو ازار و اذیت کېدله چې کوم کسانو نو دا واقعا څه دغه ته دا سیستم راتلله دی محمد مهدي د کارکردګیو د سرپرستو نورو کسانو مشاورت نتیجه دی چې دوی یو ښه اقدام وکړلو. نو زه دوی ټولو ته دې حوالې سره داد ورکوم. مخته زه خپلې جودې قایل دغه شي ته یم چې انشاءالله که مو دغو مشرانو تعاون وي مرسته وي مدد وي او دغو جوانانو دغه همت و حوصله وي مو انشاءالله هغه ټرګټه حاصلوای شو چې دسترخوان باقاعده خپل امارات او خپل ځای پیدا وشي دغه علاقې کې سیټي کې څه باقاعده دغه حقیقت دی چې دسترخوان پسې یمو وقار و یمو عزت و یمو ابرو نن محفوظه دی چې یو بهترین میسیج د دې ذریعه څخه کنوی کیږي توري قوم څه یعنی یو امن پسند قوم دی یو سخي قوم دی یو بهترین قوم دی. ویلې دسترخوان کې هر قسم ته سوچ والا مذهب والا کسان کینی ایون دسترخوان څه کوم چکر لګوي د عیسایانو کمیونټي ته هغوی ته کوم خدمات ورکوي ایمو د بهترین عکاسي اوسه چهره اوسه پیش کیږي. نو دا واقعا څه دوی باندې مو فخر کوو همیشه دپاره انشاءالله دوی سره مشانه بشانه دغه شي کې ولاړو. زه انشاءالله امید لرم دوی ته دا حوصله یې ورکوم چې تاسو څه کومې طریقې سره روان یو اصل د میدان مجاهدین تاسو یو ایمو هېڅ اور کې نشته دی مو صرف هغه چا خبره څه نیت او اراده او تاسو سره صرف شرکت دا یا مو دپاره سعادت دی. حوصله دا در کوم چې چونکې تاسو ته پته دی چې ایمو کورمیوال جوانان نن د دنیا کنج کنج ته رسېدلي دي نور داسې خدای دې کامیاب کړي انشاءالله دغو جوانانو توسط سره هغوی اعتماد ډېر زیات دی مسافرینو امید دی انشاءالله قوي امید دی چې مو به دسترخوان دپاره خپل اندغې علاقې کې خپل ځایه پیدا کړو خپل بلډینګ به وي خپل هغه به وي خو تاسو څه همت وي اراده وي جذبه وي انشاءالله اندغې جذبې ذریعې سره هر یو شی هر یو کار کیږي انشاءالله. زه شکریه د کوم مشرانو جوانانو خصوصا تاسو فردن راکینو چې تاسو شب و روز کومې طریقې سره د دسترخوان نن دغه ډګر ته رسولی دی. خدای دې تاسو ټول محفوظ و سلامت و تندرست وساتي انشاءالله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.